इंग्लैंड और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज शुरू कېدو ولدی چې د ټیسټ سیریز حواله سره شعیب اختر بابر اعظم ته مطلب وارننګ ورکړی دی. بابر اعظم خبردار کړی دی چې غوړې خبردار اوسه، دا غلطیانې به نه کوې، که دا غلطیانې دی وکړې نو دا سیریز ته د لاسه وتلی شي. د پاکستان لوبډله په انګلینډ کې چې کله هم سیریز کړی دی ټیسټ سیریز، ډېر ټایم وشو چې پاکستان په انګلینډ کې ټیسټ سیریز نه دی ګټلی. تقریبا لاست سیریز ډیر ټایم وشو چې ګټلې دی. لاست ګټلې سیریز په انګلینډ کې د پاکستان لوبډلې ډیر وخت شو. زما په خیال د مصباح په کپتانۍ کې کړه چا په کپتانۍ کې ګټلې، هغې نه پس بیا دا سیریز د پاکستان لوبډلې په انګلینډ کې نه دی ګټلې. نو اوس شعیب اختر بابر اعظم خبردار کړی دی چې په دې خبرو به عمل کې ورنه دا سیریز چې کوم دی دا ستا د لاسه وتلی. شعیب اختر خو ټول نه پیله دا ویلی دي چې بابر اعظم ته چې تاسو له به ډېره غټه موقع نه میلاویږي، یعنی تاسو انګلینډ خلاف مطلب کولاو تاسو له موقع نشي میلاوېدی څنګه موقع چې تاسو له په ویسټ انډیز کې د ویسټ انډیز خلاف میلاو شوي. یعنی بعد ټایم میچ کې یو لوبډله ګیره وي هغه ټیم ته میچ ته واپس یو کې هغه میچ وګټي، نو غلطي چې کوم وي د هغې گنجایش زیات وي. نو شعیب اختر بابر اعظم ته ویلي دي چې د انګلینډ خلاف تا سره د غلطو گنجایش نشته دی. یو غلطي تا ډېر زیات کاسټ کولی شي، یو غلطي تا له ډېره غټه سزا درکولی شي، یو غلطۍ په وجه ته میچ بایللی شي. نو ته به کوشش کوې چې په دې میچ کې مسټیکس ونه کړي، غټ مسټیک ونه کړي. لکه وړې لوبډلې سره ستا میچ کې یو ځای کې تا نه غلطي وشي نو دلته میچ باندې ستا هولډ وي. خو که چېرې د انګلینډ خلاف وایي تا په میچ کې غلطیانې وکړي نو دوباره ستا میچ ته واپسي ګرانه شي. نو د دریو میچونو ټیسټ سیریز دی، پاکستان ته ایټ لیسټ یو میچ ګټل پکار دی په انګلینډ کې. ځکه عاقب جاوید هم ویلو چې پاکستان یو میچ هم وګټي نو ډېره ده. نو په انګلینډ کې د دې دریو میچونو سیریز کې پاکستان ته ایټ لیسټ یو میچ ګټل پکار دی. بل طرف ته انګلینډ چې کوم دی په خپل سکواډ کې اووه فاسټ بالران شامل کړي دي. 7 فاسټ بالران انګلینډ په خپل سکواډ کې شامل کړي دي جی. نو ښکاره خبره ده چې انګلینډ به په فاسټ بالرانو باندې د پاکستان بیټنګ لاین اپ ډسټروی کوي. اور اووه فاسټ بالران په سکواډ کې ورچول د دې خبرې اشاره هم ده چې انګلینډ به پچ چې کوم دی هغه د فاسټ بالرانو دپاره جوړوي، د سیم بالرانو دپاره به پچ جوړوي. وکټ چې کوموي به د فاسټ بالرانو دپاره ښه وکټ وي. اور بیا د انګلینډ فاسټ بالران په انګلینډ کې وخل اور بیا په ټیسټ فارمیټ کې نو دا لږ مشکله غونتې ده. ټیسټ دا ریډ بال چې کوم نه وي په دې باندې دا ایجونه ډېر زیات وځي ریډ بال باندې. ځکه تاسو به کتلي وي په ټیسټ میچ کې سلیپ یې ډېر زیات اخیستلي وي، 3 سلیپ فیلډران یې اخیستلي. وجه دا وه چې په دې باندې سلیپ کې اچونه ډېر په اسانه باندې وځي او په دې باندې په ریډ بال باندې بالر ته لږ ایج حاصل وي جي. نو اوس شعیب اختر بابر اعظم ته ویلي چې وروره د انګلینډ خلاف په تا له موقع بار د میچ ته د واپسۍ نه میلاویږي او د انګلینډ خلاف په میچ کې تا سره د زیاتو غلطو گنجایش هم نشته دی. نو دا اپډیټ شو دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.